ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم. قابل قدر محترم و مسلمانانو، حضرت مفتی صاحب، قاسمی صاحب، ایوب صاحب، تاسو ټولو ته الله تبارک و تعالی دا ختم ډېر مبارک کړي او د دې ختم چې کوم برکات ثمرات دي الله تبارک و تعالی دې په موږ تاسو ټولو باندې راوړي. ډېر بارونه کا محفل دی، مختصر یو دوه درې خبرې وکوم، تفصیلي خبره به حضرت مفتی صاحب کوي. الله تبارک و تعالی فرمایي وی کله چې زما د یاد نه تاسو خپل مخونه واړوئ نو ژوند به م تنګ کړم. زما محترمو، یقینا ژوند داسې تنګېږي چې هغې کې بې سکوني راشي، په هغې کې انسان ته سکون نه وي. څنګه قاسمي صاحب خبر وکړه، دنیا ډېر سهولیات به موږ ته پراته وي خو زړه به مطمئن نه وي هغې نه. د دې لوی وجه دا وي چې موږ رب ذوالجلال ته رجوع نه کوو، د هغه نه تښتو. کله چې پریشاني راباندې راشي نو په هغه وخت کې الله تعالی ته کښېنو، فریادونه ورته وکړو، خو چې هغه لمحه زموږ نه تېره شي نو بیا به هم هغه خپل اعمالو کې نښتي یو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضور په دې وخت کې قحطسالي راځي. قحطسالي چې کله راشي نو ځمکه خپل شینوالی بند کړي، زرغونتیا بندګي. نو په دې وخت کې د شام گورنر ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه دی. په دې وخت کې ورته عمر صاحب خط لیږي، ورته وایي وی دلته غله کمه شوې ده، وی لږ خوراک سامان راولېږه. او ورته وایي حضرت وی دلته خو دومره غله ده، وی چې زه کله قافله در واستوم نو وی د هغې یو سر به مدینه منوره کې وي او دویم سر به په شام کې وي، وی دومره ډېره به درولېږم. په دې دوران کې د قبایلو خلک چې کوم د دې ښار نه لرې وي نو یو کس هلته و، هغه وی یاره وی زه به م لاړ شم، دلته خو مشکله ده که څوک راله سره ورسوي، کېدای شي مدینه منوره کې راته څه خوراک میلو شي. دی اراده وکړه یو پیزه وه ورسره، ده وی دا به انا لکم، بس د څه دې خوړی شم او بیا خورم، ګېلې نوره بیا دلته پرېږدم. ده پې چې کله چاړه راکاږلې ده نو په هغې کې وینه م نه وه. وی الله وی دومره خفه یې چې په ځناورو کې دې وینه وچه کړې ده. دی وایي زه را روان شوم، شپږ ورځې لاره وراته. وی چې سیند ته راووتم، وی یو ځای کې مې پړاو واچولو، لږ خوب مې ولیده. وی د دواړو جهانو سردار مې په خوب کې ولیده. وی راته وایي وی لاړ شه او عمر ته وی چې ته هم داسې شوې، ته هم دا نورو غوندې شوې. دی وایي زه به منډه منډه لاړم مدینې منورې ته، او چې سیند ته ورورسېدم دروازه مې ښه تېزه وواله. حضرت عمر صاحب ته خپله بیبي وایي وی دا دروازه به څوک داسې وایي، وی ته کې خو د سره تمیز نشته چې دروازه یې دومره تېزه وواله. حضرت عمر صاحب ډېر هوښیار او مینه په دې کې ما ته پیغام ښکاري. حضرت عمر صاحب چپلې نه دي اچولې او دروازې ته راځي. وی څه خبر دې راوړی دی؟ وی د دواړو جهانو سردار مې خوب کې ولیده. وی عمر ته وایه چې ای عمر ته هم د نورو غوندې شوې؟ حضرت عمر صاحب چپلې نه دي اچولې، مسجد نبوي ته ځو الله ته ودرېږي او فریاد کوي الله وی پکار دا دی چې اول تا ته ودرېدلې وې، وی ما ته غلطي وشوې، ما پیغام هلته واستولو چې دلته عمر صاحب لاس اوچتوي او ویلي کي وی په دې وخت کې صحابه کرامو اورېدلي دي، وی چې ورېځو نه اواز راته، وی زر ځئ مدینې منورې ته، عمر صاحب لاس اوچت کړی دی، تاسو غواړئ. دا وجه دا ده چې رجوع الی الله اصل چیز دی. یوازې دا نه چې کله پریشاني زه به الله ته کېږم. شاه ولی الله رحمه الله فرمایي وی د دلې په یو لوی جومات کې ولیدو علی الاعلان وی ای د مغل بادشاهانو تاسو سره څه دي؟ ستاسو خزانې دي، تاسو سره مال دولت دی، هیري جواهرات دي، وی ما سره د هغې نه لوی شیز دی. خلک حیران دي چې ته سره څه دي؟ دا خو یو ملا دی په جومات کې ناست دی، مدرسه یې د دې څه سره بسئ؟
خلق ورته سری در سره وی ما سره رب دی رب وی دشمن د لمرګری کوي وی پردې سړی براول استادر کې لیکي کم سړی تا ذلیل کوي هغه د ذلیل کی تعالی عزت درکوي ما سره هغه رب دی تمام محترم رب هر څه کولای شي دا په دې ځل کې راوالي یو خبره تړي اهم کوم زمون جبه ډېر زیات دراز شي څنګه دې خبر اوګه چې صحابه کرام نه معاف شوي خو نن چې کوم د صحابه کرامو په نقش قدم باندې علما کرام روان دي هغه نه معاف کیږي علامه رازی رحمه الله لیکي هغه په مقدس مکه د علماو د افضل ترین خلک نشته بوله ونن خلک راپاسي د علماو تزهیق کوي صرف دې لپاره وزیر او خاطر جوړه کوم چې خلک له علماو پورې وخاندي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل به خوب ولیدو وی په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولیدو راته وی ابو بکر پاس وګورا وی چې بار یې وکړه وی جهنم راته ښکار شو وی په جهنم کې مې وډل ولیدا وی یقین روانو په جهنم کې سوځیدو چغې وایي وی څوک بربندو څوک په څه حالت کې وو د چا شکلونه د خنزیرانو شوي وو وی ما حضرت دا څوک دي هغې چې کله تږي شو نو پیپ یې څکلو امې مې څکل وی حضور پاک راته وی ابوبکر وی دا هغه خلک دي چې کوم علماو ته سپک ګوري د دیندارۍ د وجې کم علماء ته بد رد وایي دا هغه خلک دي زما محترمو تاسو نن سوچ وکئ موږ دا پټکي خو د فیشن دپاره نه دی والی که نه دا خو فیشن نه دی موږ یې ولې وکړو کله به موږ باندې لازم ده موږ دې له وجې نه والی دی چې زما پیغمبر والی دی موږ دې له وجې نه پټکي عزت ورکوو چې زما د پیغمبر په سر باندې پروت دی خو نن چې ته پټکې بېعزته کړې نو ته د پیغمبر بېعزتي کړې مخکې ورځ په دې کراچۍ کې خلکو څه څه دي کړي علماو پسې کله شکلونه بدلوي کله شکلونه مسخه کوي په خپل ایمان باندې پوهېږي احمد پالنپوري رحمه الله فرمایي وی کوم خلک د علماو تذلیل کوي وی دته به اتو پوښتو کې په اولادو کې شرط عالم نه وي څومره لوی خیر نه محرومېږو خو دا علما کرام څه کوي ایوب صاحب له څومره فایده ورکړه قاری صاحب شپورت محنت کوي خپل بچی دې نه پاتې دي یاره بچی مې بیمار دي د مدرسې کې علاج ضرور دی بچو ته مې دا ضرورت دی وی یاره مدرسه کې ډېر ماشومان دي 25-26 ماشومان دي د دې سبق به ضایع شي خپل بچي شاته غورځولي دي خو یو ورځ چې ستا آخرت ښه شي روز نه ښه شي دنیا کې خو درته د وجې نه عزت میلو شي خو په آخرت کې به در طرف کم یو مرتبه کم یو تاج درکوي د هغې سبق ستا د قاری صاحب ګرځېږي هوا محترمو د بل سړي د عیش دپاره خپل آخرت مه خرابوئ ستا مشران چې کوم د لیډران دي هغې به ناست دي هغې به مزې کوي او تا ژبې دومره اوږدېږي د هغه د وجې ته ځان له آخرت خرابوې رب وایي مالک یوم الدین د انصاف ورځ پاتې ده په هغه ورځ باندې به رب تپوس کوي او بیا به هلته کې چې موږ پسې پردۍ خبرې راتړلې شوي هلته به څنګه رب نه ځان خلاصوې او دومره سخته ورځ ده چې انبیاو نه تپوس کېږي روایت کې راځي وی کله چې حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام نه تپوس وشي بیا یې تاریخ خلکو ته ویلو چې زما عبادت کوئ وی د الله دومره روح پکې راشي وی چې د انسان د وجود د دې ویښتو ځای نه خوله راځي وی د هغې وجود نه به وینې راشروع شي هلته دومره سخته ورځ ده د دنیا خوله خو به د وجود نه لرې شي د آخرت خوله به وجود پورې نښتي قابل قدر محترمو څو ورځونه دا ګورو کله په یو شیز باندې حمله کېږي کله په بل شیز باندې حمله کېږي لرې خبره درته نه کوم اوسنۍ خبره درته کوم مخکې کال کې په دې پخه غلام کې 70,000 قرآن مجیدونه زموږ کمیټۍ والا نیولي تحفظ قرآن کمیټۍ والا د هغې صدر ما راوړو ما ته وایي موږ چې قرآن مجیدونه ونیوه وی هغه قادیانیانو چاپ کړي وی هغې کې ردوبدل کړی څو قرآن مجیدونه یې داسې کړي چې د یو آیات په بل ځای راوړی یو صورت په بل ځای باندې راوړی خلکو ته یې وی زاړه قرآن مجیدونه راکړي دا نوې واخلئ وی چې موږ هغې ونیوو بیا راته وایي وی تکړه شي کیسه هم نشي کولی وی 1,00,000 قرآن مجیدونه موږ په دې حیات آباد کې تقسیم کړي دي تاسو په قرآن پوهېږئ چې په جومات کې امام سره نه کښېني نو ته به څه په قرآن باندې پوه شي
چې په قرآن کې د یو صورت پسې بل صورت راغلی، یو آیات پسې بل آیات راغلی، خو چې د علماء کرامو سره کېنو نو د دین حفاظت به وشي. خو چې دې سره نه کېني، هم د داسې خلکو وړاندې دي به خپل محنت جاري ساتي. مونږ به وایو جي بس مونږ خو ناست په فیسبوک باندې د دې مقابله کوو، مونږ خو ناست یو په معاشره کې بس په ټیک ټاک د دې مقابله کوو. زما محترمو، د دې دین حفاظت په مونږ تاسو ټول باندې راځي، د صرف په علماء کرامو باندې نه دی. د دې علماء کرامو عزت وکړئ، د دې مرسته وکړئ، دا نه چې په هر یو میدان کې د دې مخالف ودرېږي، دښمني کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.